بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قسم دې د مضبوطو قلاګانو والا اسمان باندې او په هغه ورځ باندې چې داغه وعده شوی دا او په کتونکو باندې او په لیدلې شوی سیس باندې چې تباشو کندیوالا هغه کندیوالا چې په هغه کې د غرغنده کې دونکو خشاک ور وو کله چې هغوی دغه کندی په غاړه ناس وو او چې سید مؤمنانو سره کول هغه لیدل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. او دغه مؤمنانو سره دا غوي دشمنی د دینه سیوا په بل وجه نه و چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی وو چې زبردست دی او په خپل ذات کې استایل شوی دی چې د اسمانونو او د ځمکې د سلطنت مالک دی او هغه خدای ټول هر څه ویني. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. کوم خلکو چې په مؤمنانو سړو او په مؤمنانو خزو باندې زیاتې وکړو او بیا یې داغینا توبه اونو استلا نو یقینا چې داغوی د پاره د دوزخ عذاب دی او داغوی د پاره د سوځیدلو سزا ده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو یقینا چې داغوی د پاره د جنت باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي دادا لویه کامیابی. ان بطش ربک لشدید. په حقیقت کې ستاد رب نیول ډېر سخت دي. انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هم هغه په اول ځل پیدا کول کوي او هم هغه به دوباره را پیدا کوي او هغه بخون کې دی محبت کوون کې دی د عرش مالک دی بزرگ او برتر دی او چې څه غواړي هغه کوون کې دی. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود. آیا تا ته د لخرو خبر در رسیدلې دی د فرعون او د سمود د لخرو؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بس خو چې چا کفر کړي دي هغوی وایي چې دا دروغ دي حالانکه الله تعالی هغوی په ګیره کې اغستلې دي. بل هو قرآن مجيد
في لوح محفوظ. د هغوی په دروغ غنلو سره د قران ته هیڅ نقصان نه رسی، بلکې دا اوچتی پای قران دی په هغه لوح تختیب کې لیکل پروت دی چې هغه محفوظ ده.